د مشرکینو یو اعتراض و چې دې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې سم معجزه ولې نه نازلېږي سنخه او هغه معجزې نه مراد د دوی دا و چې د مکی مکرمې دا غرونه دا شاته کا ځمکه فراخه کا چینی پکې روانې کا او دغه شانتي مخکې وروستو درنه فرشتې رواني وغیره وغیره داسې مطالبات داسې خواهشات الله تبارک وتعالى ارشاد فرمایل چې زه غواړم چاته هدایت ورکول نو هغه ته هدایت ورکوم او چې څوک گمراه کول وغواړم نو هغه د هدایت نه محروم پاتې شي او هغه خلکو ته هدایت ورکوم چې کوم خلک زما طرف ته رجوع کوي او چې کوم مؤمنان دي دا غوي زړونه د الله په ذکر سره مطمئن شي سوای د الله د ذکر نه په بل هیڅ کې اطمینان نشته دي او چې کوم کفار دي مشرکین دي او د چا په زړه باندې د کفر مهر لګیدل دي الله تبارک وتعالى د هدایت توفیق دا غوي ناغشت دي نو هغه ته هر څومره معجزه ښکار کړی شي هغه بیا هم ایمان نه وروړي او چې کوم اهل ایمان دي هغه د الله په ذکر سره اطمینان بیا مومي زړونو ته دا غوي سکون او قرار حاصل شي نن آیت مبارکو کې هم په دې لومړي آیت مبارکه کې آیت نمبر 29 کې فرمایي چې کوم خلکو ایمان وروړو او نیک عمل وکړو هغه د لپاره خوشحالي ده زیر دي او بهترین ټکانه ده هغه د لپاره دي او دغه شانتي دا مشرکین چې کوم اعتراضات کوي قسم اعتراضات او داسې اعتراضات شروع کی چې لکه مخکې چې پیغمبر نه راغلی حالانکه مخکې ډېر امتونه او ډېر انبیای کرام پیغمبران رسولان راغلي دي تشریف راوړي دي او ته هم پاغوي کې یو پیغمبري د هغه انبیای کرامو د سلسله یو کړي او ستا فرض منصبي دا چې دوی ته د الله کلام لولي دوی باندې او دوی د رحمان د ذات نه انکار کوي ته دوی ته وایي چې هغه رحمان زما رب دی زه پیدا کړم دغه نه سوا بل څوک معبود نشته کوم په هغه باندې زه توکل کوم او دغه طرف ته زه رجوع کوم الذين امنوا اخلوا ایمان وروړو وعملوا الصالحات او عمل وکړو نیک طوبى لهم خوشحالي دا غوي د پاره وحسن مآب او ټکانه دا غوي د پاره ایمان او عمل صالح دا لازم او ملزوم دي ایمان او عمل صالح وي هر هغه طریقې ته چې کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارکه طریقه وي نو دا دونه یو بل د لپاره لازم او ملزوم دي ایمان په طریقه د پیغمبر عمل په طریقه د پیغمبر او عمل په طریقه د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سنتو دي ته عمل صالح وي هر یو عمل صالح هغه صورت کې ګرځي چې کله هغه نبی صلی الله علیه وسلم مبارک طریقې سره مشابه وي دغه مخالف نه او کداغي مخالف وي هغه هر څومره ظاهره باندې ډول او سنگار ولای او خولي وي چمک دمک ولای او چې کله هغه عمل کې د سنت نور موجود نه نو هغه بدعت دي او هر بدعت چې هغه گمراهی ده او هر گمراهی وكل ضلاله في النار او جهنم ته نو ایمان او عمل صالح دا دوه چې دي لازم او ملزوم دي كذلك دغه شانتي ارسلناک موږ را لګلې تو فی امه داسې امت کې داسې امت دي قد خلت من قبلها چې یقینا تیر شوی دي د دین وړاندې هم ډېر امتونه لتتلوا دې لپاره چې تقول علیهم په دوی باندې ته الذي هغس اوحینا الیک چې موږ وحی کړی د تاسو طرف ته د الله آیاتونه قران مجید لولي او دوی ته بیانې وهم یکفرون او دوی انکار کوي بالرحمن د رحمان د الله تبارک وتعالى په نومونو کې ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها د الله جل شانه خاصه نامې د هغه نومونو باندې د الله جل شانه دعا غواړي نو په هغه ننوي چې کوم اسماء الحسنى د خاصه نومونه د پاغي کې یو رحمان دی یو رحیم دی